السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سامعین محترمو، تاسو په دا جمله ډیر اوریدلی چې خلک پسوي او د دې یوې جملې د وجې نه موږ خپل چې کوم راحتونه دي، کوم سکونونه دي، زمونږ کوم دلی چې کوم زمونږ اطمینان دی، هغه موږ ځان له تباه او برباد کړی دی. ولې چې موږ په هر شي کې چې کوم یو اقدام موږ کوو، کوم یو کار، کوشش او اراده موږ کوو، نو موږ لاول دا سوچ کوو چې خلک پسوي. یعنی چې موږ دا سوچ ونه کوو چې الله بسوي، رسول بسوي، لیکن موږ نن سبا په دې پسې لګېدلي چې خلک بسوي. په قرآن مجید کې په سورة المائده کې په آیت نمبر 54 کې الله تعالی د مؤمنینو صفت ذکر کړی دی، ولا یخافون لومة لائم. چې مؤمنینو صفتو کې الله تعالی دا ذکر کړی دی چې هغه د ملامت کوونکي د ملامتیا نه یریږي. بای چې څه جایز کار دی هغه کوه، چې څه جایز دی هغه کوه، چې رسول الله تا ته محکمات خولي په هغې باندې عمل کوه، ته بل چا پرواګانې ولې کوې؟ الله په تا باندې خدا نه دی لازم کړي چې معاشري والا به ته راضي کړي او په هغې باندې به ته دغه پرواګانې به یې کوې چې خلک پسوي خلک پسوي. هغه کار کوه چې کوم جایز دی، چې کوم ناجایز امور دي د هغې نه اجتناب کوه، د هغې نه ځان بچ کوه، نو انشاءالله ستا په زندګۍ کې به سکون او راحت راشي. لیکن نن موږ ځان ته دا شیزونه لازم کړي دي چې خلک پسوي. د دې د وجې نه موږ هیڅ نشو کولی. که ستا کامیابي که ناکامي ده هغه ستا ده. که چېرې کامیابي درته میلاو شو نو ستا سره به دا ټوله معاشره به ستا سره وي. لیکن که ناکامي درته میلاو شو په دې ناکامۍ کې ستا یو سړی هغه چې کوم خلک پسوي که نه، هغه خلک بیا تاله نه راځي. که ته ناکامه کېږم، که ته کامیابېږم، که ستا خوشحالي ده، که ستا غمي ده، دا ستا ده، دا د بل چا نه ده. نو د دې د وجې نه د نن ناړو د دې خبرې بایکاټ وکړئ بالکل چې خلک پسوي. دې ته به موږ توجه نه کوو. موږ به دې ته توجه کوو چې الله او رسول څه وایي، موږ به هغه منو. لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق. یعنی چې مخلوق راضي که خدای ناراضه که، دا فلسفه بالکل غلطه ده. نن سبا موږ په معاشره کې ډېر خلک داسې کوي چې هغه جایز امور دي په ځان باندې هېڅ په ویسه پابندیانې لګولي دي، ځان یې سکونونه برباد کړل. دغسې نن سبا په معاشره کې تاسو وګورئ چې کوم ناجایز امور دي، لیکن د خلک پسوي. د دې د وجې نه موږ هغه ناجایزو امورو کې پراته یو. موږ رسم رواجونه دي هغه د دې د وجې نه چې خلک پسوي. که تاسو معاملات خپل په دې معاشره کې لوکوټې سروې وکړئ، لوکوټې غور وکړئ، تاسو ته پته ولګي چې کوم داسې امور دي چې موږ د دې د وجې نه هغه صرف کوو چې موږ چې دا خلک پسوي. که زموږ کوم یو پروګرام موږ په دې وجې باندې په هغې کې هغې اخراجات، فضول، اسراف وغیره کوو د دې د وجې نه چې خلک پسوي. نو د دې جملو نه راوځئ، د دې شیزونو نه راوځئ. د هغه خلک ته چې په تا باندې پشي چا غیبت کوي، د هغه خلک ته چې ستا استهزا کوي، د هغه خلک ته چې په تا پسې ټوکې کوي، نو ته ولې د دې خلکو پرواګانې کوې؟ یاره که ته دا خلک راضي هم کړې او د دې خلکو دا خبرې ومنې، د دې دپاره ته کوشش هم وکړې، څه فایده به تا ته میلاویږي؟ ما ته خو دومره ووایه که نه، د دې نه به فایده سي، هېڅ فایده درته نه میلاویږي سوا د دې نه چې په ځان باندې یو برډن، یو بوج اچولی دی او یو اضافي شیز دې په ځان باندې لازم کړی دی. الله په تا نه دی لازم کړی دا شیزونه. یو پیره یو والد او یو زوی ورسره دواړه رواني، نو د دې سره خري، نو دې دواړه مطلب پیادل رواني په دې خر باندې سوالي نه کوي. خلک وایي چې دا څه بېوقوفه دی، دا خو نه پې پخپله سور دی، نه پې زوی سور کړی دی. نو دی لږ مخکې روان شي نو دی پې پخپله سور شي په دې خر باندې، چې دی به دې باندې سولي شروع کړي په دې خر باندې، چې لږ مخکې لاړ شي نو خلک وایي چې دا څه دغه دی ظالم دی چې خپله وړوکی زوی چې کوم دی پیادل روان کړی پخپله په خر باندې سور دی. نو چې لږ مخکې لاړ شي نو هغه پخپله راکوز شي او هغه خپل زوی ورته وروخېجئ. نو چې مخکې لاړ شي نو خلک وایي چې دا څنګه انسان دی، د اوس نه بیا خپل زوی بې ادبه کوي، هغه ته ادب نه ښیي چې زوی یې بره کېنولی دی او پخپله داسې پیادل روان دی. نو هغه زوی چې کوم دی سره سره د زوی پخپله هم سور شي. نو چې دواړه پې سواره شي نو مخکې چې روان نو نور خلک وایي چې دا څنګه ظالمان دي، په دې بې زبانه ځناور باندې، په دې جانور باندې دې څنګه ظلم کوي چې دواړه پې چې کوم دی سواره شوي، دا څومره ظلم دی په دې ځناور. نو هغه دواړه د هغې نه راکوز شي او یوې نادۍ ته ور وولي هغه خر. مطلب د دې خبرې دا دی چې دا خلک په تا چرته هم نه پرېږدي. که ته هر څه کې د خلک په پتا باندې تنقید کوي، خلک په پتا پسې خبرې کوي، نو که ته زندګي جوړول غواړي، کامیابي غواړي، سکون غواړي، اطمینان غواړي، خلک پسوي، په دې شیزونو پسې مه ګرځه او ځان د هغې صفاتو حامل که کوشش کوه اړول چې دا الله په دې زمانه ناراضه کېږي او که الله زمانه په دې راضي کېږي. چې کوم کارونه باندې الله راضي کېږي هغه کوه، چې په کوم باندې الله ناراضه کېږي هغه پرېږدوه. دا پرواګانې مه کوه چې خلک پسوي. نن به انشاءالله موږ ټول دا عزم کوو چې خلک که هر څه وایي موږ به هغه کوو چې زموږ خوښي او شریعت کې جایز وي. السلام علیکم.